ومن شر النفاثات او د شر د پکو کوونکو نه فی العقد په غټو کې جادوګر منتریان چې کلا هغه جادو کوي نو یو غټه ور کوي پاغي کې پک ور کوي جادو کول حرام دي حرام نه بیا زده کول او بیا جادو کول د کفر دی او په دې یقین ساتل اغزان د کفر دی ومن شر النفاثات د شر د هغه پوکی کوونکو نه فی العقد په غټو کې مخکې زموږ په دې علاقو کې یو دم مشهور اکثر بډایګانو زنانه بکاو وی په درها د خدای په درها د رسول د خدای په درها د سلوړو وارو یارانو او بیا وی کده دې مرز نه دا مریض هلاک شو نو خون نو چا به دا خون بابا پغاړه نو چا به شي د پیر بابا پغاړه نو دا خو اولیاء تیر شوی هغه خو قاتلان نو هغه پغاړه کوي ولی دا خونونه دا خونونه دا قتلونه هغه غاړه ته ولیا شوی ومن شر النفاثات فی العقد او پناه غواړه د شر د هغه پوکي کوونکو نه په غټو کې او بعض دویمه معنا بعض مفسرینو کړی دا چې ومن شر النفاثات دا د مؤنث صيغه ده د شر د هغه خزونه چې هغه وسوسه چې فی العقد په غټو کې مجالسو کې خوندانو ته خبرې کوي خوند خو سیده ساده مسلمان سړی ناری نه دی کله یو بیان تکې ناز او خبرې ورده چې آخرت ته تیاری پکار ده نو وې زه رزمان بیان ورده زبر نبی له صلوات والسلام سنت طریقې اختیاروم ګیره پرېدم د ماشوم مونږه مدرسې ته پکې لګو نو چې لاړ شي کورته نو الله کې خزه ورته چې تا نه مولا جوړ شو زه تا دی وخت پر څنګه بیا جندې په سر کته کې وجو ټیک دا وینو نه بیا داغه د ير نه ګیره پر خو دې شي او ناغه ماشوم دین د پاره اوقاف کول شي ومن شر النفاثات پناه غوړم دا شر داغه خزونه چې هغه وڅکي هغه خبرې کوي په لوقت مجالسو کې د خوندانو په غوګونو کې خبرې کوي هغه د دین نه اړي ومن شر النفاثات تمام زنانو ته تمام خويندو میندو ته لونو ته دا عرض دی چې د دین په کار کې خوند تبا رکاوټ نه پیدا کوي کچرته هغه تبلیغ ل روان شو نو ورته وای چې الحمدلله ډیر نو کری نو تا ډیره مزدوري نو تا ډیره خواري دی وخت پورې کړی دا وس لاړ شه د الله لار کې مال او معافي غواړه د الله او خپل ځان لپاره معافي غواړه خپل ټول ماشومان لپاره لوی خیرونه دی پکې ښه که جماعت ته ځي که مدرسې ته ځي که دین کوم کار لځي خو مخې ته رکاوټ مې پیدا کېږي ګوره ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پکو کوونکو نه په غټو